السلام علیکم جی. زما نوم دی حسیبه بیبي. زما د پلار نوم دی امین الرحمن. زه د کوټ منظري بابا اوسېدونکې یم. نهم کلاس کې سبق وایم. او جی زما سره زموږ کلي کې یو هلک دی ماجد حسین نوم دی. د هغه مور محترم بیبي ما پسې راغله زموږ کره. وایي ما سره لاړه شه زموږ کور ته یا د سیاخوا ګاونډ کې ځو. ما ورته نه جي زه تاسو سره نشم تللی زموږ کور خوښه دی. زما مور ښکته راغلې وه شیرګل ته. پلار مې نه و بارمل کې و قطر کې. نیا نیکه مې هسپتال کې و. د نیا مې اپریشن و هغه یې به وتلي وه. نیکه مې تروریان مې ورسره تللي وي. تره مې ورسره یو تللی و. زموږ کور بیخي خوښ وي څوک هم پکې نه و. ما ته هغې ویې نه ما سره لاړه شه زه به تا واپس کور ته راولم. ما ورته نه زموږ کور خوښ دی. کور کې یو مشره هور و نو هغې ویې نه وایي دا به کور پاتې شي. هغه اوده و هغې پسې ور رابند کړو. زه یې ترې بوتلم خپل کور ته. هغې ما له څنګ شربت راکړو نو هغې کې پته یې نه لګي څه نشه وه جي نشه یې پکې اچولې وه. هغه یې ما لا کړو چې هغه ما وڅښو. زه بیا په ځان او جی د هغوی کور کې محترم دی کور کې ما نشه راکړه چې ما هغه شربت څنګه وڅښو. زه په ځان نه یم پوه شوې. بیا څه ټیم پس جي زه چې په وش کې رالم نو بیا دوی وی چې دا پینډۍ ده. بیا یې هلته کې 2 ورځې په ما باندې تېرې کړې وي. 2 ورځې او 2 شپې. او جی ماجد حسین او جی د سر نور ملګري مو د پینډۍ و. هغه څه د دې څه د پینډۍ و. یو کمره ووړه هغې کې به ټول اوسېدل او په ما به یې زور ظلم کوه وهلم ټکولم به یې. بیا یې ما ته وی چې ما ورته ما خپل مور پلار له بوځئ چې ما ته یې وی تا مور پلار له بوځو راځه. زه ورسره را روانه شوم. بیا دوی جي بټهیله یادې بټهیلې ته یې بوتو. هلته کې وړه کمره وه څه نور کسان وو. یو یې د ترور هاون و رحمان غني، یو ماما او شابادر، یو پلار و حبیب الله، یو د تره زوی زید الله او یو سرجي زموږ خپلو کې کس و محمد عثمان نوم دی. بیا دوی مال په سر ته باندې کېږدلې وي څه کاغذونه یې راپسې راوړل چې شابه ته به دې موږ ته ګوتې ولګوه. دستخط یې رانه واخیستو. وایي نکاحنامه ده جي جی هم کاغذونو شنه پاڼې وي او جی ګوتې رانه پې ولګولې. دستخطونه یې م رانه واخیستل. بیا ما ورته نه ما خپل کور ته بوځئ. بیا دوی مال نشه راکړه. بیا سر ټیم پس چې زه اوس کې رالم بیا یې زه پینډۍ ته بوتلي وم. هلته کې ورسره زه جي داسې یو میاشت په وم. بیا یې نوښار ته راوستم. 3 ورځې راباندې په نوښار کې تېرې کړې. بیا یې پینډۍ ته بوتلم دغه شان وهلم ټکولم. بیا یې خپل کلي ته کوټ ته راوستم د هغوی کور ته ماجد حسین خپل کور ته راوستم او جي خپل کور ته یې راوستم. بیا به یې دلته م وهلم ټکولم. ما ته یې وي مړه کوو دي کله به یې څه وي کله به یې وي مور دله مړه کوو کله به یې پلار دله مړه کوو. زما پلار په دغه موقع باندې جي نه و هغه قطر کې و بارمل کې و هغه بیهي دغه مور مې هغه تاڼې ته تللې وه. د هغې رپورټ چا نه اخیستو. کوټ منظري بابا تاڼې ته جي تللې وه. پولیس والا ورته وی چې لږ څه ور موږ تاله ریپورټ لیکو ته په بیان نه پوهېږي خبرې به یې ورته کولې. بیا څه اوس کې چې دوی ورته ویلي چې مونږ نکاح وتړل. بیا ورته تاڼې والا ویلي چې زما مور واپس تللې وه. تاڼې والا ورته ویلي چې مونږ مټیان نه خوړلی او د لور د نکاح وشوه جي د هغې رپورټ چا هم نه اخیستو. بیا زه خبر نه وم. زما پلار راغلی و د یو میاشت او 20 ورځې جي زه چې د دوی سره وم دې نه پس بیا زه د دوی نه ماښامي ټایم کې راووتم. زه یې ووهلم ویې ټکولم. زه ترې راووتم خپل کور ته راتلم چې زه خبر شوم زما پلار راغلی. هغه زه واپس لار کې ونیولم چې زه بوتلم. هغه ته ما له ټولې خبرې وکړې. او جي او جي او جي نه زما سلا شته غوا کړی وم نه جي هم کوټه ووړه حساب بس دغه وکړي. په دې ټولو خبرو کې دا تا چې کومې خبرې وکړې چې هغې داسې چل کړی و زما سره نکاح په زبردست تړلې ده یا چې کوم دی نو زه په دې کې ستا سره رضا شامل وه نه جي زما هېڅ رضا نه وه جي زه به یې په مخه نشه کولم. زما عمر جي 14 کاله بس جي 14 کاله به اوس خبر نه هم کې جي کوټ منظري سکول کې ګورنمنټ. السلام علیکم. زه جي د دې حسیبه بیبي والد صاحب خبرې کوم. امین الرحمن مې نوم دی. زه جي د مجبورۍ د لاسه د دې ماشومانو بچو د لاسه بارمل ته تللی وم. په قطر کې مزدوري کوله. زما 8-9 میاشتې تقریبا شوې وې چې زه دغسې مسله ماته راله. زما د لورکۍ یوه لکه غوا کړله نوم یې ماجد حسین دی. د هغې باوجود زموږ کور والا لاړل تاڼې ته. هغې کې رپورټونه مپورټونه وکړه خو چا هم د هغوی رپورټ نه اخیستو. کله به ورته وي چې سبا راشه رپورټ په دې وشو. کله به ورته وي چې موږ دله او جي او زه په خپله باندې بار وم او کور والا به مې تلله راتلله. کله به ورته وي چې موږ دله قانوني کاروایي کوو. کله به ورته څه وي کله به ورته څه وي. بیا د هغې نه وروسته په 2-3 ورځ باندې دې نکاح شوې ده یا نه ده شوې خو بوګس کار دی. هغه نکاح نوم یې ورته ګډ کړی چې نکاح م وله وکړله. بیا د کوټ تاڼې والا وی چې بس تاسو اوس رپورټ نه چلېږي. نه جي نه بس صرف بډخې ته یې بوتلي دي دا پته نه لګي. هغه ماشوم لور مې دا څوک ورسره نه و. بس دغه وایي چې دا وړه کمره ده
او کسان پکې و بس ماته ویل دا ستا نکاحنامه شول او په زور رانې ګوتې ولګولې او تماچې راله په سر کې ښودلې چې موږ دې وجنو که دا بیانونه نه کوې د هغې باوجود لکه ما دغسې بیانونه کړي مجبوري طور اوس د پاکستان حکومت دا مهرباني وکړي چې زه د قطر کې وم او دې حالاتو نه زه خبر شوم نو ما ویزه کینسل کړله زه ډېر د مجبورۍ نه رالم چوټي راته نه لګېده ولې چې دلته کې مې په هغه ځای آی ډي ورته وایي موږ دلته شناختي کارډ وایو هغه آی ډي زما ختمه وه په 12 تاریخ باندې ما سره ثبوت شته دی زما بیا د هغې باوجود لکه زه کپنۍ نه راپرېښودم زما یې تقریبا 3.5 لک روپۍ هم ګیرې کړلې ولې چې زما 2 کاله برابر شوي نه د هغې باوجود د پاکستان ته رالم اوس چې زه رالم دا لور مې دقسې په لاره ګودرو کې ګرځېدله ظلمونه یې ورسره کول لور ما بوتله کور ته اوس زه انصاف غواړم د پاکستان د حکومت نه چې موږ له خپل انصاف راکړي ولې چې زموږ سره زور ظلم شوی دی زما لور اغوا شوې ده زما عزت لوټ شوی دی په دې حالاتو کې لکه زه د پاکستان نه انصاف غواړم د پاکستان د حکومت ته چې زموږ سره د انصاف وکړی شي او که نه انصاف نه کېږي د دې باوجود د دونه تکلیفونو باوجود هم انصاف نه کېږي نو زه د پیټرولو ډبه دونه ګران نه ده خو په 200 روپۍ به په 300 روپۍ به یې راخله مې په دې خپل لور یې مړ وم او په ځان یې مړ وم او د ټول مین روډ باندې ځان ته تیلی وم او د لور ته مې تیلی وم ولې چې پاکستان کې انصاف نه میلاویږي نو څه به کوو خامخا به دا اوس کوو موږ مجبوري